دا ستاسو دپاره چې موږ تاسو ته بهانه نه درکوو. ګورئ چې سبا تاسو دا وایئ چې بهی لکه شباب هم ولاړو، مفتي حکیم علي هم ولاړو، ولی رحمان هم د قومي وطن پارټۍ ولاړو، ووټونه تقسیم شو، نو اختیار فیل شو. دغه بهانه مو تاسو ته ختمه کړه. موږ اختیار سره ټولې پارټۍ ولاړې. دا جنګ مو ستاسو دی، دا د اختیار نه دی. دا په کوم مجرنده کې چې دلیږئ لګیا یې نن چې سار ټیپر هم راوړئ بچو ته، چې هغه ټیپر چې کوم به موږ څاروو ته اچولو، چې هغه ټیپر هم راوړئ، نو په کور کې کور والا تاسو ته څه خبرې کوي؟ اوړه چې راوړئ نو کور والا څه وایي؟ د بجلی بیل چې راځي نو سر مو نیولي وي که نه یې نیولي؟ د سوی ګیس بیل چې راځي نو بیا په خود کې یې که نه؟ په کور کې که ماشوم بیمار شي د بیمارۍ د علاج لپاره څه کوئ بیا؟ نو که په دې ټولو خوشحاله یئ نو ورکئ دې بیټ له ووټ، او که نه ځان ګټئ او خپلو بچو مستقبل ښه کوئ او د عمل بچ کوئ، نو بیا اسماري ته به په 19 تاریخ باندې ووټونه اچوئ. او دا موقع تاسو پکې 63 خلکو ټولو ته خدای مو ورکړه چې دلته چې کوم هغه تیلې پهلوان لګیا دی او د کبر او د تکبر او د غرور او د فرعونیت خبرې کوي چې زه چې د چا په سر لاس کېږدم اسمان ته وخېږي، چې زه د چا د سر نه لاس لرې کړم ځمکې ته لاړ شي، او چې زه نه غواړم وایي عمران خان به هم 2 ورځې حکومت نه تېروي. د هغه غرور دې حده پورې روان دی. نو خبره دا ده چې هغه غرور خاوره کولو لپاره خدای تاسو ته موقع درکړې ده. خدای به یې وایي خو ستاسو په ووټ به یې وایي په 19 تاریخ. دا به د زوال آغاز وي او انشاءالله 2-3 میاشتې پس د دې حکومت به هم ځي او نه به عمران خان وي او نه به د هغه د حکومت دلته پاتې کېږي. ایمان به تېروئ. دا یو خبره کوم، 1 منټ جي مهرباني وکړئ. دا یو مطلبي خبره زه تاسو ته کوم چې زمونږ دا جلسې ټولې فضول دي په دې وجه چې په دې دا مونږ چې کومې خبرې کوو د دې هر څه نه تاسو زمونږ نه زیات خبرېږئ. مونږ خو چې د شپې اوده کېږو نو سوچ کوو چې تاسو وخت څنګه تېروئ. دا بچي تاسو 2 ټیمه روټۍ والا څنګه ګټئ په دې حالاتو کې؟ که د پیپلز پارټۍ حکومت وي په دې ټیم کې، که د نواز لیګ حکومت وي په دې ټیم کې، قسم په خدای چې په داسې حالاتو کې نه به زه تاسو ته ووټ ته راتلی شم او نه به اختیار راتلی شم چې دا کومه ګراني یې راټیټه کړې ده او د هغې د پاسه ما شرمېدلي ګرځي او تاسو نه ووټ غواړي. نو دغه یو ووټ دی. او مطلبي خبره مې دا کوله چې کوشش به کوو چې په 19 تاریخ چې ستاسو کور محلت ګاونډ کې چې یو ووټر پاتې نه کوي، که ځان له د بچو مستقبل ښه کوئ، هر یو سړی به ووټران بوځئ په الکشن سټیشن ته چې ووټ به ورکړي. مه غواړئ چې د اختیار ولي دپاره ووټ تاسو یې ورسوئ، ای به انشاءالله په ازماني خپله ووټ اچوئ او دا بیټ به دې سیند ته ولي انشاءالله.